أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت حکومت په دې زمانہ کې ټیکس اخلي د دې حکم سره ټیکس اخیستل جایز دي کم ټیکس غلط دی کم ټیکس اخیستل صحیح دي اصل خبره دا ده چې ټیکس دا مطلق ټیکس دا ګناه نه دی البته ټیکس به هغه چې کوم دی ناروایی چې هغه د ظلم ټیکسي او په دې موجوده دورونو کې چې کوم ټیکسونه دي نو هغه د خلکو د استعداد نه لږ سیوا دي د دې ټیکسونو په وجه باندې ډېره زیاته ګراني راله مهنګایي راله نو مالدار خلکو ته خو څه فرق نه پریوزي څوک چې تجارت کوي هغه ته هم څه فرق نه پریوزي ولې چې یو څیز هغه په 1000 روپۍ راوړه او په 1100 خرڅو مثلا اوس یې هغه په 1200 راوړي نو په 1400 به خرڅ کړي د هغه په هغه دغه کې څه کمی نه راځي دا زور دی عامي غریبې طبقې له راځي موږ مزدورکارو خلکو له راځي نو دا ټیکسونه چې ډیر شي نو ظلم دقې ته ویلی کېږي چې غټ غټ ټیکسونه په یو څیز باندې ولګي ما ته د ټیکسونو پوره تفصیل معلوم خو نه دی خو اورېدلی مې دي چې په بعضو څیزونو باندې 200% ټیکس لګېدلی چې یو څیز په 100 روپۍ و نو په هغې باندې 200% ټیکس ولګې نو اوس په 300 دی نو داسې ټیکسونه چې وي دا ښه نه دي دا د ظلم طریقه ده نو د دې نه چې کومه دی کوشش پکار دی حکومت له دې الله هدایت نصیب کی چې د رعایا سره د قوم سره هغه اسانی کوي رحم پې کوي مونږ چې څومره تاریخ د خلفای راشدینو نه ګورو عمر ابن عبدالعزیز داسې نور مخکې بلکې زمونږ په دې وخت کې چې کوم بادشاهان تیر شوي دي ایوب خان فیلډ مارشل محمد ایوب خان د هغه په زمانه کې چینی صرف 140 ګران شو په 2 روپۍ باندې سیر چینی و په باندې په 2 روپۍ شو په ټول 10 کاله حکومت کې یو څیز نو ګران شوی نو خلکو اړتالونه شروع کړو نتیجه دا راغله چې هغه استعفا ورکړله چې خلک ما نه غواړي نو زه بیا اصله ناست یم او اوس خو الحمدلله نن یو څیز ته ودرېږې په 10 روپۍ دی سبا له په 20 روپۍ دی په بله ورځ هغه په 13 روپۍ دی دا پیټرول په لږ وخت کې سونه ګران شو خلک ورته حیران دی دالونه وریجې غوړي د خوراک چې څومره مواد دي دا ډیر زیات ګران شو نو دقې ته ظلم وای ظلم یوازې دې ته نه وای چې ستا کپرې له څوک لوړ راوبغئ نه ظلم دا دی چې ستا د لاس نه نوڼۍ اخلي بهرحال الله دې زمونږ د حکمرانانو ته هدایت وکړي